امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې هغه زمانہ کې چا مقابله کړې خدای تعالی په یو مسله کې ورته محتاج کړی دی. امام اعمش دغه زمانی او محدث دی او شیخ الکل په حدیث کې په زرګونو طالبان شاګردان به ورته کېناستل. امام اعمش د امام ابو حنیفه مخالف خبرې به د پسې کول. اتفاقا امام اعمش یو بیبي کړی و او هغه بیبي سره د ډیره مینه و. یو شپه د شپې کورنۍ ماحول دی په څور ته غوسه شو. دا واقعا واورې ډیره عجیبه واقعا غوسه شو ورته بیبي مراوره شو. امام اعمش خپل بیبي ته د شپې وایي کله سبعی صوبې صادق نه مخکې دی ما سره خبره ونه کړې نو په ما دې په 3 کانو طلاق یې. بیبي د سره تنګ و د مالدار خاندان بیبي و مولیان خاصم غریبي نو اور سره تنګ و او هغه په کتاب پوهیدا بس خلای بند کړوي خبرې نه کوم چې صبح صادق راشي تعلیقی طلاق دې چې ولي خپل بنافش درنه بخلاص شه. امام اعمش پوښتنه شو چې پلانجه میزان اړولې دي سوالونه وته کوي خبرې وکا خبرې نه کوي. لوري پیغله واغې ته سوالو کې دا مور دې پویا کا 100 غنټې پاتې دي ګورې صبح صادق راځي را باندې طلاقيږي هغه وراله چې ګورې سو خبرې وکنه نه لوري وی چې مقبل اس راغلي اله به اخلاص شم. امام اعمش دې سوالونه وکړه خو واسه ونه شو. سوچ ورغه چې یاره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا پیچیده مسلې دې حل کوي راځه ته ورشه کته لار ور سره نیمه شپه د دروازې تراغه وي تکو حماد سے زوی دې روت سوق اعمش کما اعمش شیخ الحدیث حیران شو دروازې کولو کړو په بیٹک کې کینو اجره کې کینو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو برا پاسو وی امام اعمش راغله دې وی دا محدث اعمش ویاو وی دا بس مسلې را اوس سیاسي بنای راغله کینو وزاو 10 کوم درځم او 10 یو کو ترا چراغه تاریخ کې می قتل چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د امام اعمش په مخ کې دا ګوند د تحیات په شکل قط کړي او ډېر په عاجزۍ کې ناسله کې شاګرد چې استاد سکین ستړي مشي په خیر را لې څنګه را لې امام اعمش سی معافي غواړي چې تاسو په ما خبرې کړې دي او ما ته عفو وکړئ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته فرمایي احمد صاحب معافیانه بیا کیږي وخت ډېر لګ دې مسله کوا هغه تم فراستن پته لګېدلې و مسله کوا وی بیبي ته می طلاق چولی تعلیقی چې صبح صادق پورې خبرې ونه کې په ما دې طلاق ای بیبي خبرې نه کوي چې طلاق او اخلاص شمسل عربوي. حماد سے توي زر لاړشه د امام اعمش د مسجد امام را مؤذن رو غواړه مؤذن چراغه ورته ویل چې صبح صادق نمخ کې د تهجد په ټیم باندې بازان خانه ته پورته شي او خفجی आवाज بازار وتی. امام اعمش ته ویل چې تلارشه یو چانس می ذهن تراغلی کی دی شي بد شي بل لار دی نشتا تلارشه دی بیبي په خوا کې توسېګا خوا کې وته کېګا کس لار جوړش. امام اعمش راغی او د خپل بیبي خوا ته غلې ناس دی یې خبره وسمه کوه خوا سي کېنا الته مؤذن د تهجد په ټیم الله اکبر چغه کړه. بیبي ورته وي خدا شکر چې تا نه خو خلاص شوم وې زدو کړه دا طلاق نه خلاصې دا تما تعلق در کړو په صبح صادق باندې اوازان صبح صادق نه مخ کې شوی او داغه نه مخ کې خبرې را سره کړې دي طلاق نه دی واقع شوی. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ذهنی تشخیص د ذهنو چې په دومره لنډ سکندونو کې د خوب نه را بیدار شه خدای امام اعمش سره خبرې ومنه.